بسم الله الرحمن الرحيم. والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه وجوه أربعة: فتح الياء مثل يا غلامي، وسكونها مثل يا غلامي، وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة إذا كان قبلها كسرة احترازا عن نحو يا فتاي مثل يا غلامي، وقلبها ألفا نحو يا غلاما. لغوك شي موليسيا آسان سبق دیکھا انتهی مسئلہ دسی وچی بیان توابعو کی شروع منادا په توابعو کی هغه کی مولا مسئلہ کړي وا شکل منادا مفرد معرفه وی او داغي تابع مفرد راشي اشي سلو دې څنګه تیزی کله داغي تابع مفرد راشي تاکید وی عطف بیان وی صفت وی معطوف وی بحرف الممتنع الدخول یا نو رفع و نصب پکې دواړه جایز دي. و مسله و یاد و دویمه چې کله منادا مفرد معرفه وي او د هغې تابع مضاف راشي نو منصوب وي. دریمه منادا په علامې د رفع چې مبني وي مفرد معرفه د هغې تابع که چرې بدل راشي او معطوف راشي داسې معطوف چې یا داخلېدل په منه نه وي نه بیا پکې رفع به پکې وایو. درې څلورمه مسله کړې وه کله چې منادا علم وي او موصوف په ابن ابنتون سره وي مضاف الى علم آخر ته نو بیا پکې فتح ویل اولادي سره د جواز زمینا یا زید بن عمرو داسې وکنه څلور څو شو څلور پنځه کله چې منادا معرب باللام و حرف ندا په ور داخله واسطه کې منز کې بواسطه ایها دا یا هذا راوړي یا ایها الرجل ورسره دی پنځم کې دا مسله و چې الرجل ته به صرف رفع ورکه هم د دې کوم تابع د معرب دغه ته هم رفع ورکه ایها الرجل العاقل وغيرها. پنځه شپږم نمبر ویلیو کچلی لفظ د الله وی بلکې دې کوم قاعده جوړه کړې و هغه لام پکې عوض راغلی وي او به د کلمې سره لازم وي نبه واسطه د ضرورت نشته یا الله کدی وخت د تعریف د پرین شپږ شو. وم نمبر یا تیمتی معدیین والا چې منادا مفرد مکرر وی منادا مفرد وی صورتن مکرر وی ثانی مجرور ته نږدې وی نو التپ اول کې دو اعرابا ضمه او نصب یا تیمو تیما ادویم کې سره نصب تیما عادیین ویل سیدی دا کیسه شوی وی کنه هم دلته رسیدلیو خجی اوس نوی سبق د وکیری مجموعي دور باندې شپږ صورت بیان شوی شپږ مسائل وم انتهی آسان دی. مری سب کله چې منادا مضاف وی متکلم تا منادا مضاف وی متکلم ته لکه یا غلامی نو سبق دیکھا به وری کله چې منادا وی مضاف وی یا متکلم تا څلور اعراب پکې ویلې شي د حکم شو لکه یا غلامی دې څلور اعراب یا ساکن وایا یا غلامی یا معنی فتحم ویلې شي یا غلامیه او یا حذفک او ما قبل کسره بریدا یا غلامی او یا دا یا پالب بدلکا یا غلاما ورسیدلی بی څو اعراب شو یو پکې ول مشتری هغه شاذ دی هغه دا چې یا غلامه یا غلامه علی په محذب کې دغه بځې باندې فتح بریدي دا پکې شاذ دی. بهرحال لکم چې څلور سیدی
به بدی کې د وقف په حالت کې هم لګولې شي یا غلامی یا غلامیه یا غلامه یا غلاما او بغیر د وقفنا به کې هانه لګي نو مجموعي طور اته صورت شودا ها ور سره وی څلور ها ور سره نه وی څلور زدان شو به وره کله چې منادا مضاف یا متکلم تا یو قید به ګرستو بیانو او په مناداتو کې مشهور هم وي دې برسته فایده راشي نسلور اعراب به کې جایز دی یا غلامی سکون دی یا سرا یا غلامی یا معنی فتح ویل یا غلامی یا حسب ولو به کسر داغي د علامه د پر پر خودل یا غلاما یا بزی علی پر اورل پوه شي البته اخیری دو وجب ډیره مشهور دي کمی چې یا حسب کې کسر پرې دی یا غلامی او یا بالب بدل کې یا غلاما دا ډیره مشهور دي او وجه سره دی کې تخفیف زیات دی څه به کې زیات دی تخفیف به کې زیات دی او منادا چی کنه تاسو ثبت ردا وجه ول خپل بیان دا مقصود نه اے زیدا زید خو مقصود نه دی اور بسې کوم خبره ده وبر اوړه ام مقصود وی لہذا کله چې منادا مقصود نه دی کې څومره تخفیف کې کول پکار دي ټول نه زید تخفیف به د اخرو دوه وجو کې دا به ټول کې اولادي خو شي به وسورزو به نو ګورې دا والمنادى المضاف الى یا المتکلم خزر سے اعتراضونه جوړېدل هغه جواب وکول تم والمنادا سره د اعتراض جواب کوي اعتراض صاحب د کافی د سویلی والمضاف الى یا المتکلم شکل یا متکلم د مضاف فی څلور اعراب به کې صحیح دي اعتراض جاءنی غلامی کیمیائی متکلم ته غلام مضاف ده لیکن څلور اعراب نه دي جایز دي سره څه جواب منادا یا دوما یار جاءنی غلامی نه یا دوما منادا یا غلامی یا دوما ذکر ویل والمنادا عباس باغی کی شروع ده المضاف الى یا المتکلم يجوز فيه وجوه اربع څلور قسم څلور اعراب به کې صحیح دي اعتراض ده وجوه عبارت ولی علامه جمع رويستلو غرض علامه جمع د اعتراض نه جواب د اعتراض داسې جوړ کړي چې يجوز دوه اعتراض جوړيږي يجوز فيه اجمال له تفصیل هر تفصیل کی لابودی د اجمال به ذکر کې هلته اجمال نه د ذکر شوی دوی مدد چې يجوز فعل له یا غلامی جمله فاعل له جمله فاعل بغیر د ان نه جوړيږي د سره څه کې جواب کوي د يجوز د بار فاعل وجوهن دیخه او اجمال هم دی د اجمال محذوب شته وجوهن او ور سره دا سم دی فاعل هم دی يجوز فيه وجوه اربعه څلور اعراب به کې صحیح دي فتح الياء مثل يا غلاميه وسكونها وسكون ديا مثل يا غلامي او درم څو یا وغرزه وکسره پرې د میم معنی واسقاط الياء اسقاط ديا وکي اکتفاء بالکسرة او اکتفاء بکسره باندې وکي اذا كان قبلها كسره تنوى اذا كان قبلها كسره دا صورت کې چې مخ کې دا یا نه کسروي ګورېخه دا قید به کې لګي دا اعتراض نه جواب دي زبر دروخه ما چې دا به کې نه جایز چې او غرزوا دا بني جایز لکه یا فتایا کې نه د جایز یا او غرزه الان کتاب ویل چې یا غلامي کې یا غرزول جایز دي جواب دا دی یا غرزول ال جایز وی چې مخ کې د یا نه کسری باغی اکتفا وکي یا فتایا کې کسره مخ کې شتا احتراز دې سره احتراز کوي د مثل لدی ترکیب نه چې یا فتایا برحال مثال پیدا شي لکه یا غلامی درې څلورم صورت یا بالب بدل کا وقلبها الفا بدلول د یا بالب باندې لکه یا غلاما دا خبره می تکړی و چې د اخیری دوه وجې دي چې دا به کې به مشهوري دي یا غلامی یا حذف والکسر پر خودل او یا غلاما یا بذیلی پیل نو وی وهذان الوجهان د اخیری دوه وجې یقعان غالبا فی النداء واقع کیږي غالبا بندا کې وجه سره چې دا ندا کې غالبا واقع کیږي ځکه دې دوه وجې کې تخفیف زید دی
او منادا تخفیف تقاضا کوي ولی کوي ځکه مقصود منادا نه غیر شوی ای زید اوبر وړه کینا پاتہ مقصود وي نو کوم چې غیر مقصود د منادا دا تقاضا د تخفیف کې ځکه غیر مقصود د ضرب ورزه بس او تخفیف بلې دواړو کې دي وجه بیان کړی دا لأن النداء چې دا موضع تخفیف د زید تخفیف دی ولی زید تخفیف دی لأن المقصود غیره ځکه مقصود خو غیر وی کنه لأن المقصود غیره د منادا نه غیر شوی فیقصد الفراغ متکلم قص کی چیزان فارغ کی من النداء د ندانه بسرعت بجلتی تخفیف بکی ولی جلتی کی ځان ولی زر فارغی ليتخلص الى المقصود چې مقصود تخارج شي من الكلام بكلام کی جگہ مقصود ده فخفف نو بس تخفیف بکی وشلو یا غلامی بوجهین دو وجه سره ټول کې زید تخفیف ده حذف الياء وابقاء الكسره یو دا چې یا حذف او کسره باقی بریدا الکه کسره ولی باقی بریدي یا غلامی کې چې دلیل وي بده خبره چې یا حذف ده زر خو نه ما آسان ده کنه دلیلا علیه دا دلیل به بیا باندې او دیم وقلب الياء الفا یا الف جوړ کا او مخکې فتحه کا لان الالف والفتحه وجداد چې الف تراوړي او به فتحم وي نو دا اخف ده من الياء والكسره یا راوړي کسر راوړي غي نه دا به اخف ده نو یو خو یا غلامی دي کې خو تخفیف وشو ځکه یا حذف شو لکه تخفیف بکې وشو نو سوال دا چې غلاما کې خو تخفیف نه دی شوی یا بځه واپس څوک راغلی الف راغلی ما خبر باندې پوه نه شولې تا ویلو دا دوه صورتونه ډیر استعمال دي بلکې دسی وایا دسی صحیح وجه دا اصل کې منادا چې غیر مقصود شوی متکلم غواړي چې دین بجلتی تیر شي جلتی تیرې دوه د بار طریقه خفت ده او دا خفت به د دوه صورتونو کې ډیر ده نو ځکه دا پټول کې اولادي اوس خبره سټ شو لکنه خیا غلامی کې خفت خو پوي شو یا د حس پکړه بورا تخفیف شو نو غلاما کې خو یا بځه او بس علی پر غلې دلته چې تخفیف ده په سوال پوي نه شولې نو یا غلاما او یا غلامی یا غلامیه دا یو شان دي یا غلامی یا غلامیه یا غلاما دا خو تو درې وړه یو شان دي او ته یا غلاما مبارک وي چې دې کې تخفیف زیات ده ويجي یو د یا په مقابله کې الف راغلی یا غلاما کې بل کسره بځه باندې څوک راغلی فتحه نو فتحه د کسره په مقابله کې خفیفه ده او الف د یا په مقابله کې دې تخفیف بده وجه پیدا شو نو وی لان الالف الف چې ده والفتحه ده فتحه اخف دا دوړه خفیف دي من الياء والكسرين وهما هذان الوجهان اخري دو وجه وان كان واقعين في المنادى المضاف الى ياء المتكلم دا می اعتراض نه جواب دی اعتراض دا دی زبر دروخه منادا به مضاف یاء متکلم تا او دا دوړ اخري وجه چې یا حذف ول کسره پر خودل یا بځه باندې الف راوړل دا جایز نه وي لکه یا عدوی بځه باندې یا عدوی ویل د صحیح نه دي یا عدوی بځه باندې یا عدوا ویل صحیح نه دي الګ پويږي به نه یا ګور عدوی غلامی یو شان دي یا متکلم ته مضاف دي نو چې غلامی کی غلامی غلاما جایز نو عدوی عدوام دي جایز نه دوه اخري وجه حالان کې نه دي بګه جایز په سوال پوه شولې نو جواب یې دادې مولوی صاحب دا هغه منادا کې د اخري وجه جایز دي چې هغه په منادا کې خه مشهور وي او عدوی او عدوا په کې مشهور نه ده نو وي هذان وهما هذان الوجهان چې دي وان كان واقعين في المنادى المضاف الى ياء المتكلم اگر کدا دواړه واقع دي په منادا کې چې مضاف یاء متکلم تا لكن لا يقعان في كل منادى هر منادا کې نه واقع کی دا دواړه كذلك غشان چې تخفيف هم بږي وشي بل فيما غلب عليه الاضافه الى ياء المتكلم دا ټکي به پکې نه ویلې هر غزه کې به جایز وي چلتا یاء متکلم ته اضافت شي غالب هم وي او په دې باندې به مشهور شوی هم وي لکه غلامی کې یاء متکلم ته اضافت غالب هم دي ورسره یاء متکلم ته اضافت باندې
منادا باندې مشهور هم دی او یا ادو وګړه کارونه نشته دي اوس په شولې دا یو ټکی مې مخکې نه ویلې بل باغ صورت کې چې غالبي باغی کی اضافت یا متکلم تا واشتهر بیا او به بل اضافت باندې مشهور هم وي ما ویل په منادا توب کې مشهوري منادا توب مو وایي یا متکلم ته اضافت غالب وي او اضافت کې مشهور وي لتدل شهرت دې لپاره چې شهرت دلالت وکړي علی الیاء پیا باندې کما یا کما چې حسب کړي کسره دی راوړی دا او یا دې دغه بزالی پر راوړی دی بالحذف المغیره چې کوم المغیره کما چې بدل شوی دا بالحذف سره مغیره او القلب یا بګي قلب شوی لب دی بګي راوړی ان کله دغه شان شرط بګي ولګیدلو چې اضافت بګي غالب یو اضافت بګي مشهور وي نو فلا يقال يا عدو ځکه دا غالب مشهور نه دی اضافت یا عدو دام نه دی صحیح پوه شولې به بهرحال دا خبره مې تشروع کې کړې و چې یا غلام ما ام باز خلک وای جایز ده هغه دا چې د کم الف د دامو غرزه فتحه پرې د طالب باندې بدلالت وکي یا غلاما نو به صاحب د کافی ولې نه ذکر کړي وای دا شاذ ده ښا وقد جاء شاذا او راغله د سیار کې چې شاذ ده په منادا کې څوک راغله یا غلاما بالفتح فتح سرا اکتفاء بالفتح فتحه اکتفاء بفتح کې یعنی الالف د الفنا تاسو پوه شئ کنه څو وجوهات مو ویل بګي مجموعي تور پنځم ویل ایو بارکیم ویل شاذ ده او به دو بارکیم ویل چې دو بګي مشهور دي اصل وجم ولا څه بیان کړلا چې مقصود منادا نوي غیر وی متکلم د منادا نه سرعت سره تیریږي او دا به له سرعت سره تیریږي چې تخفیف وکړو او تخفیف بدی دریم او څلورم کې زیاتو نو ځکه دا اولادي پوه شوي به او به یا عدو امتبار کو باغیم تاسو پوه شولې ما دا خبر اور سره کړی و چې دغه څلور وجوه اعراب دي پدې کې د سم کول شي چې وقف په صورت کې بګي ها راوړي دا څه وکنه نو زغی بیان کوي یا غلامی یا غلامیه یا غلامه یا غلاما څلور دا شو څلور د ها نه غیر شو مجموعي څه شو اته وقالوا يا العرب فيما في محاورتهم سمع بري خذ القصه ها بالهاء في هذه الوجوه كلها بحاصر بلشي ويكون المنادى المضاف الى ياء المتكلم بالهاء دغه كنا او وي بمنادى مضاف ياء المتكلم تبحاصرهم بدغ في وجوه في هذه الوجوه كلها بدغ وجوه طولكي حاصر بكلمه وقفا د حال کې چې حالت د وقف في حالت الوقف نسنګ به تقول دبه يا غلاميه يا غلامي يا غلامه یا غلاما پوه شولې به دا ولی ها ور سره راوړي وای چې د وصل او د وقف په منځ کې فرق وشي کنه نو وصل معنی چې وقف نه کې او چې وقف کې نو به وقف دی فرقا بین الوقف والوصل دې لپاره چې فرق ما بین د وقف او د وصل کې وشي وقالوا عرب وی فی محاوراتهم یا ابي ويا امي لکبر وګورئ دا وم صورت او سم چې ویلو اتم صورت کله چې توجه جی ابا او یا متکلم ته مضاف شي څلور بګه دغه وجه جایز دي شمارې کا کمی کمی یا ابي یا امي یا ابي یا امي یا کم چې غلامي کې تیر شولې یا ابي یا امي یا ابا یا امه څلور دغه شوي دام جایز د چې یا لري کتا راوړه او تا باندې زبر زیر پیش درې وړه ویل شي ای بنظم شو بلکې قدرې حساب کې نو به وچو یا ابتا یا امتا یا ابتی یا امتی یا ابتو یا امتو و صورت به کې نور مجموعي جوړ شو درې بسې سیوا شو کنه او مخکې راځه ګل د کدو ګل له دام به کې جایز ده چې تا او یا دواړه راوړي یا ابتی یا امتی غلط می ویلو و شو کنه اتم دا چې تا او الف دواړه راوړي یا ابتا یا امتا تا عوض د یا نه دی او الف هم عوض د یا نه دی دواړه عوضین دی راوړه دا جایز ده د یو په مقابله کې څو عوض رال دوا یا د لری کړه او دوا عوض رال
یا ابتا تا ولیم دواړه یا امتا څه ضرورت شو ته یو پکې بلم جایز دی اغال تشاذ دلته صحیح دی الف غرزو فتح پریدا الته دا شاذو کې خیلم یا غلامه کې دلته یا ابا یا امه بالکل صحیح دی څه شو نه البته یو پکې ناجایز دی چې یا مراوړې او تام راوړې یا ابتی یا امتی ځکه به خو عوض چې تا دا او معوض چې یا د دواړه جمع شو دا دواړه جایز اصل او خلیفہ هونه جمع کی به ویم که پوه شي به ورسې څلور وجه پکې کمی صحیح دي یا ابي ابيا ابي ابا یا او درب سنوري ابتی تا تو دغه شان مو کې موایه او یا ابا او یا ابتا دا پکې جایز ده او یا ابتی پکې نه جایز ده اوس به ورزو پی وګورئ وقالوا او ويتوك يا رب ويكنا في محاوراتهم دای سل ذکر کړه په خپل محاورات ټولو کې وای کدا کله اور سره نه دی اعلان بر لاړه په خپل محاورات کې وای یا ابي یا امي على الوجوه الاربعه وما غسل رجل سره ویل شي کسائر ما پشان د ټول هغه وجوه اضيف الى يا المتكلم چاغي کې بد مفرد اضافه يا متکلم د شوی د منادا دغه څلور به کې ویل شي ما وجوه اخرى سره د نور وجوهنا نور کوم وجودي زائده عليها شباب دي څلور باندې زائد وي الکه دې کې دا نور سید په غلامی کې نور وجوه نو سیدا څه وجدا توجه جی اعتراض نه جواب الته صرف څلورو دلته بس نورم زیاته دا وجه د دې وجه سره جواب د دې استعمال زید د نورم د خفت تقاضا کوي او یو شي کې تخفیف دار چې چانسونه به ورکوا د سیم کولای شي د سیم کولای شي د سیم کولای شي خصوصا به خپلې سوره باندې بدلې ښا ګورې دا لکثرت استعمال ندائها وجدا د چې زید د استعمال ندائهما ابو ام ته اواز کول زید د خلق پر ټکی کې وي پلار او یا موري وای کنه وای فی کلام بخل کلام کې د استعمال زید کی خلق کما اشار الیها لقد دې اشاره کړي بده قول معنی دې زیتی وجوه تا ویا ابتی ویا امتی قالوا رب یا ابتی یا امتی ايضا وی انا کدا څنګه جوړي مړ یا بځه باندې تا راوړي کنه بابدال یا ابتا چای بدل کړه پتا باندې فتحنم ویل شي یا ابتا کسرن ویل شي یا ابتی یا امتا یا امتی الګا فتحن او کسرن سوا غشي وی دا حال له نو حال خو حمل وذل حال باندې دا خو صرف وصف دي حمل خو صحیح نه دي ويجي مصدر مبني للمفعول له حال كون التايد سيال کې چې دغه تا چې دا مفتوحا فتحا معنا مفتوحا الګا فتح او تول ور کې دي وجره بیان کړه یا ابتا پويږي بي وي على وفق حركه الياء د یاد حرکت موافق کنا یا غلامیه وسيو کنو نو یا لری کا او تا راوړو یا غلا یا ابتا وایا یا امه تا یا غلامیه بځه باندې یا کم حرکت فتحه هغه موافق شو او مکسورتن وایا کسرن معنا مکسورتن دا به ولي وي لمناسبه الياء یا د لری کړه دغه مناسب حرکت خوراوړه کنه یار یا ابتی یا امتی وقد جاء الذم اذا نحو يا ابتو يا امتو نو څلور او درې څو شو کومه دي اوس د دې دریم ابتو امتو وجره بیان کولی رفع براوړي وای دا مندا مفرد معرفه ده کنه نو یا متکلم خلل شو اوس خو مفرد جوړه شو بس اضافت ختم شو وګورئ لفظ کیا دومغه لاجرائه واذا جريد مجرى المفرد المعرفه بزيد مفرد معرفي ولم يذكره للقله اعتراض دا به ذکر کړي د اخیره هوتا صاحب د کافی نه د ذکر کړي تو والا ذکر کړي نه دي ولي الى القله قلت ده بقي وقالوا اتم وجم جائز يا ابتا ويا امتا بالالف بعد التاء چې الف راوړي بس د تانا دا تم وجه وکنه یعنی دوعي وزن جمع شو تاهم
الفم جمعا بین الودین او دا صحیح ده دانه د صحیح چې تی وی یا ابتی یا امتی به عوض او معوض جمع شي دون الیان شویله قالوا فما قالوا دانه شویله چې یا ابتی یا امتی کني به عوض او معوض جمع شي احترازا دي د وجنه من احتراز کوون الجمع ځان بچ کو چې جمع راشي بین العوض والمعوض عنه ما بین د عوض کې او هغه څوک چې د چانه عوض راوړل شي وي فإنه غير جائز ځکه دا جایز نه ده چې عوض هم راوړي معوض هم راوړي عوض خلک له راوړي چې معوض نه او معوض خلک معوض شي به عوض نه راوړي او تدوال راوړي دا صحیح نه ده یو صورت پاتې شو وقال کومه نه بس دغه پورې وشو کنه الګا دې کوم دغه صورتونه وکا یو مونږ زیتی ویلو مونږ له مخان را کړې بدی نه خوشي بسي مجموعي تور لسو یو بګي صحیح نه وو نه صحیح شو نه مجموعي تور نه هو اته صحیح یو صحیح نه ورسېدلې اوس راشي یو بل شی دی ابن امي چې مضاف الیه وی توجه جی یا عم مضاف الیه وی او مضاف ک ابن وی او ک بنت وی مضاف ک ابن وی ک بنت وی وورا تقیدونه به ولګي کله چې منادا ابن وی یا بنت وی او مضاف الیه د دې منادا چې دا هغه سره خصوصي تور یادوم چې یا به عم وی او یا به ام وی نو د غلامی ولا څلور به کې سیدی څلور اعراب څنګه یا ابن امي عمي يا ابن امي يا عمي يا ابن امي عمي او يا ابن اما او عما پویږي به څلور دا شو انورم به جایز دي ښا دي کې هغه سید ما هغه د دې ولل د مخ کې وړو چې علي بوغرز او فتح فریدا يا ابن امه يا ابن عمه هغه دي کې سید ښا نو یا غلام ما التنو سي شاذ دلته شاذ نه دي ذکر دي استعمال زید دي وقالوا او عرب وي يا ابن امي يا ابن عمي خاصه لګره خاصه چره اثر مضاف الیه سره لګي مضاف نه دي خاصبا ابن بځکه بنت راشم دا خبره ده هذا الاختصاص بالنظير الى الام والعمد دا اختصاص په نظر سره او موام تري الا يقال يا ابن اخ نشويله ځکه مضاف الیه دي بدل کړل یا ابن خال نشويله بلکې سبب بل يقال يا ابن اخي نګور دي کې به وس حسب مذهب نشي کوله اخي کې یا لري کې بلکې سبب ابن اخي دا نه د جایز پکې چې یو ورده دغه شان یا ابن خالي به یا ورزول پکې جایز دا ال جایز دي چې مضاف الیه وي یا عم وي لا بالنظر الى الابن دا تخصیص نظر سره ابن ته نه دی ابن خاص نه دی ايضا ابن بځه بنتم کولای شي فإنهم يقولون عرب يا بنت امي ورا يا يغرزولو بنت راغله يا بنت امي يا يغرزولو بنت بهر حال الوجوه الاربعه فصلوا وجوه ویل شي لك رسيبي مثل باب غلا يا غلامي د باب د غلامي بشاني صلوا وجوه ویل شي فقالوا يا ابن امي يا ابن عمي او به بفتح الياء ویلشي يا ابن امي يا ابن عمي وسكون ياء ویلشي يا ابن امي يا ابن عمي هم دغشان ويا ابن امي يا حذفكم ویلشي ويا ابن عمي بحذف الياء والاكتفاء بالكسره وبكسر اكتفاء وقدام سي شدريما ويا ابن امه ويا ابن عمه بابدال الالف بابدال الياء الفا هغه چې ته یا بالب بدل کدام سیدا څلور وجه خدای شوی کنه یو بګي بل سیدا وقالوا ملان ویلی بزياده وجه اخر یو بل وجه عرب استعمالي چغه شذ في المضاف الى ياء المتكلم هغه مضاف چې متکلم ته وای کې شاذ وا هغه سوا الف لري کغه به فتح بریدا يا ابن امه يا ابن عمه بحذف الالف الف لري کا والاكتفاء بالفتح واكتفاء بفتح وکا الکه دې کې ولدا جایز ده درې وجه بیان لکثرت الاستعمال
دا پنځمه وجه کې جایز دا او شاذ نه د ذکر دی استعمال ډیر دی نغه شاذ والے ختم شو دویم بطول لفظي دغه لفظ دی روګ دی ګور مضاف کې دوه دی الته د سی یا غلامي دریو یو غلا یو یا و یو غلام یو یا یو یا و یا یو غلام او بل بس یای متکلم و دریو کنا او دلته یا ایوشو ابن دوشو عم دریشو به بزیات سلولو لطول اللفظ وثقل التضعيف بل تضعيف شريع امه دا مضاعف دي کنه که خیلی شد پر راغله دا هم ثقل پیدا کوي نو ثقل تقاضا کوي چې څه وکړو تخفیف د بارا بل وجم جایز کو نو بنځم وجم بغیر د شذوذ نه جایز ولا ولما کان